دلته یو هلک دی هغه خو چې ټت پت شي وي دوستانو ته راته ټایم نه میلاویږي چې ورسره میلاو شي دوستانو ته پوه شوې هغه ورځ مې یو شړپ تې وویستو مال چې زما مخکې د دوست ټکی بیا ونه کړي په دې زمانه کې دوستان هم شته دوستان شته اذا قل مال المرء قل صدیقو پیسې در سره وي دولت در سره ډېر و شنې تورې چای در سره میلاوې دی ډېر بدن زمبی زمبی او ټوکری ټوکری کېږي چې پیسې او دولت در سره نه هر سړی به در نه څنګ کوي چې څه ونه غواړي چېرته ستا د زمانې دوستان داسې یو دوه په لاره روان شپه پرې راغله چې شپه پرې راغله نو یو ونې لاندې څملاسته ډېر کلک دوستان تاسو کله کله وایي دا سړی څنګه وایي دا زما جاني دوست جاني اوس زما خولې نه به هم چېرته دوست ټکې نه یې اورېدلی اورېدلی هم نه وایه ماما ته خو 40 کالو نه راځي زما دوست شته نه دوست موس نشته زه چې د کوم دوستي قایل یم هغسې نه زه کېدی شم او نه پیدا کولی شم دوه دوستان دي جاني ونې لاندې څملاسته د شپې پې زمری راغی د یو چې کتلی دي چې اوفو دا خو زمری راغی او د زمري کار خو چیچل دي خوړل منډه کړې ده ونې ته ختلی دی عیار یې ورته په ځای پرېښی هغه چې کتلی چې دوست خو پرېښوې او ته ورته یوازې شوې نو هغه داسې ځان مړی کړی دی او ساه یې راښکلې ده د زمري عادت دا دی چې مړی نه خوري ژوندی خوري نو چې ساه یې راښکلې او ځان یې مړ کړی زمری راغلی ګیر چاپېر داسې دی غوږونو کې ورته پوزه والې ده او ته تلی چې تلی دی نو د یار ورته د پاس نه وي چې هلکه دې زمري درته په دې غوږ کې څه ووي هغه کوسه ډب چې پاس ته ختلی وی دې زمري درته په دې غوږ کې څه ووي وی دې زمري راته په غوږ کې ووي چې دوستان باشد کی گیرد دست دوست دوستان باشد کی گیرد دست دوست در پریشان حالیو درماندگی دیز مری را تا پا وکیوی چی دوست هاگا دوسته چی د مصیبت پا وقت که د بلا سنی سی داستا سنگ یارو چی پتا سخت رالنو دے در نونی لو خطو زمونگ زمانہ سخت در باندې رالا پا ڈاگا با دی پریدیو در نبتخت دوستی موستی ماما نشتا خپل مزدورائی استاسو گوری دی پویگی ناڑو اجیان را روان دی صاحب پا موٹر سیره تڑلی پا موٹر سیره تڑلی دی او موٹر ورپسی دی سے چل دے اجی صاحب را لکه خوراغ کنا کور دی د میردین جماعت شو سورای و نئی کنا خوص پرون یو مولانا دی پلار راضی دا حج ما توی چه داداجی میں راضی دا حج ناو دا جمعه پورد سے صدقہ کول پکار دی اوس غریب سڑے دے اوگے تگے دا خدای نهر سے صدقہ بکے ویلی بس دیگونا میگونا بپخو دا خلق برایشی و بے خوری یارا دسی غسرا لکنا چی ما یو سو شرپتی پا دی خلاو باس مالزه زرکشا چی سکے کوا تو سسڑی تو حجی دا حج میں راغلے دے نو دیگونا پاخه کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چې د حجۃ الوداع نه لاړو مدینه ته نو دیگونه پخ کړي هی خدایم کور په دغه حج وران کچ وران دیگونه پخ کړي بیا د شاخه تاخه زامن راو غوخته چې راشي ورجی اخري پلانې حج نه راغلے دي نو عزیزانو دا نوی عذابونه دي نوی پرون زمون مرګري یو اجی تتل نو دلته یو بل دبلدین دی هغه ما مرګري تاواز کوي تعالی سیرا جوړه کم اجی تزو نو سکه د سره اجی ته روانه سیرا ورته جوړه نو سیما قسم په خدای دې چې دا بوتونه د دې قوم را باندې بدلې بوتي را باندې بدلې کواده کې ګوري کپا اج ناراضي او ګوري بیا چې اج تزي او وی ګوري
نړۍ کې ګوري خدای په قهر عظیم اخته دا سوچ پکې نشته چې دا خدای مونږ سره کوي څه لګیا دی کم خدای چې په دارالخلافه کې وبلان دي تلته بوتلې او سل برمې لګیا دي او بن روزي او دا درته پته ده چې په اسلام آباد به څومره زوره چولې شوی او بو د پاره دومره خو پوهېږئ که نه او بلان دي زی هغه خدای دلتم کولی شي چې د تندې نم هلاک کی نو دا الله هره ورځ داسې حیران کن کاری چې عقل ورته حیران شي د پاکستان ټول قوت په اسلام آباد کې موجود دی او الله او بلاندې بوتلې دوی دی دی روباسي کنه دا وجه څه ده د دې وجه دا ده چې د خدای د قرآن او د پیغمبر د حدیث دشمنیم په سر اغستې ده ښه ورځ به نه ګورئ ښځه د ملک سربرا کېدل دا د خدای او د خدای د قرآن دشمنی ده په سر باندې ښه ورځ به نه ګورئ مرګري وګوره خدای رسوا د زمانې کړه او ذلیل د زمانې کړه عزیزانو عرض مې داو چې دا الله هر یو کار حیران کن دی هر یو کار الله په اصل کې الہونو د الہ معنا ده حیران کن هر شي ته چې ګوره حیران بشي عقل به دې کار نه کوي اوس نوی یو عذاب در باندې بل را روان دی هغې ته به هم عقل کار وکړي دا انکم ټیکس در باندې یو را روان دی په دې بجټ کې انکم ټیکس به داسې وي چې دا په سره کې چې چابړي لګولي دي دې له به هم د ټیکس انسپکټران ګرځي چې ماما نن دې څومره لوچې خرچې کړي دومره پکې ټیکس ورکا نن دې څومره ټیپر خرڅ کړي دي دومره پکې ټیکس ورکا نن دې څومره بینډای خرڅې کړي دي دومره پکې ټیکس ورکا دا یو بل عذاب در باندې که خدای ته منظوري الله دې ډېر زر په خیر راوړي دا بل در باندې را روان تاسو خو پوهېږئ نه او د خدای هر ورځ در باندې نوی نوی قهر نازلي هر ورځ تاسو خیال راغی هر ورځ پوهېږئ نه په ځان خپېمانه به کله شي خپېمانه به هله شي چې د سره مو به واوړي فرعون چې لښکر وکړو په موسی علیه السلام پسې موسی علیه السلام مخکې او فرعون ورپسې چې د دریاب غاړې ته ورسېدو نو موسی علیه السلام ووایي چې یا الله اوس څه وکړم نو الله ورته وایي وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ ورځپې دریاب میں در تصویری کړو اوه لارې ورته په دریاب کې جوړې کړې اوه لارې بعض علما 12 لارې وایي موسی سره د مرګرو پکې ور روان شو دائیں بائیں بیا د اوبو دیوالونه دي او لاره کې روان دریاب ودرېدو لارې پکې جوړې شوې او دی روان شو فرعون چې ورسېدو دریاب ته مرګرو ورته ویل چې ورځپې که نه ته هم خدای ځان ته وی که نه دی پوه شو دلته چې غرقېږم غیرت ونیو پې ورګډي شو موسی علیه السلام سره د مرګرو ته ووتو او فرعون چې دی منځ ته شو الله دریاب ته ویل چې وینیسه دریاب راګیر کو خو چې راګیر کو سره د قومه موسی علیه السلام ورته دریاب په غاړه ولاړ او تماشا کوله وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ فرعون میں سرد آل غرق کرو وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ او موسی سره د قومه تاسو د دریاب په غاړه ولاړ وئ ورته کتم تماشم کوله چې ما راونیو کتم د خدای را نیولې بنده خلاصولی شي خبره کوئ چېرته څوک خو به مړی که نه که نور په خبره نه پوهېږئ او د هر سړي دا غوږونه مې پړسول
څوک مړه خو به می کنه اسپیټال لا به مو وړي ډاکټرانو به اپریشن دوايانې پلانې ډنګړې دا هم کړي کنه دا خو رننګ شه دي تو وای په ایمان چې د 200 وخت کې ځنکدن شي ډاکټران ته غیر چاپیر ولاړی کنه ها ستنه ورته وایو سلسله چل کيو کله څه چل لیکن چې الله رانی ولې یو رسختای ا ډاکټرانه بچ کولې شي بیا په دې خبره خپوي شوي نور نه د خدای رانی ولې بنده نشي بچ کولې فرعون خدای راونی وو نو موسی علیہ السلام ته आवाज وکړو چې استا خدای منمه خو بچ میکا هغه ورته आवाज وکړو چې الان قد ندمت ولا ينفع الندم اوس پیمانه شوي دا اوس پیمانتیا سود نه لري اوس اسنه د ورخطیر او په بیر تن جاروزی د ورخطیر او په بیر تن جاروزی تیر ساعت په بیر تبیا تیر ساعت په مثال مړه د لحد مړی چا دی ژوند دی کړي په جړا تیر ساعت داسي لکه د لحد مړه په لحد په مړی ته کروڑونه جړاګانې او کر بیا را ژوند کی په تاسو باندې وخت تیر دی اوس نکی اوس بار ورځ د الله نوی عذاب ته انتظار کوي اور ورځ بد الله نوی قهر ته انتظار کوي حکمران طبقه بدر باندې الله د سنرا ولی چې هغه کارو کې چې ستا سره په خوشحال شي اور ورځ باندې نوی غشي در کې منډي ابل ورځ را پس ورځ نه را پسې مولیان ټلیفونونه کوي چې محرم کې په لوډ سپیکر باندې پابندي ولګي څه پابندي ولګي ویل وای چې تقریر په لوډ سپیکر کې نه کوي مال ډیر خکار زب اول بند کما دغه خلکو ته څه تقریر وینه څه چالي پکار دی موږ څه کولیش ځان لا غریب سره ما که زوس چل کولیش چالي هغه چاته وای چې کوم خلک په وندو عادت دي مونږ خو بوسو ولایو نو دا الله قهر او عذاب چې ده هغه نه به سره په امن کې نه مولا بنئی طالب بنئی پیر بنئی میاں بنئی سید بنئی ار سره به په خپل ځای کې راټینګ کړي اوس ازاقه الله لباس الجوع والخوف الله دې قوم ته د یری او د لوګي لباس ورواغستولو نو لوګي خو یې که خیری د یری لباس سا جنگ اخبار لیکلیو چې 10 لکه تخریبکار پاکستان ترانه نواته 10 لکه تخریبکار ای بس کوي تخریبکاری وکړي په دوی باندې اوس لړزان هله مولا ست چل کوي مایروره خبر اوري سی ای ڈی स्पेशल ब्रांच इंटेलिजेंस पुलिस आर्मी मलेशिया बॉर्डर دا دومره محکمه صرف روټي خلاصي دي چې زبوس تخریبکار درته لټوم او ګورم به دا محکمه څه کوي دا دغه تکړه دی اوس مل تبارو ګوري ولاړ به یو بزما دا خبري لیکي مونږ په سي ډي وی ګرځي چې دیګر مولا چرته پیور منډه کوي خو نه بارو ګوري ته ولاړ به د څه لپاره دی خو ګوري سی ډي او انټيليجنس د ملک ستوي دیته وي په مکه معظمه کې ابراهه څه چل کړو فوج کشي کړو په کعبه باندې حکم کړو چې تاسو مکه ته مزي حج تا دلته درته حج جوړو دلته څنګه حج جوړه وی بس یو کوټای جوړ کړو دې نه تاویږي را تاویږي یو الته صدمره تکلیف کوي چې مکه ته ځيو د مکه یو سړی راغلو وی چې ها هغه کعبه چې زما خدای جوړه کړې ده داغه مقابله ابراهه کوي نو هغه سړی د شپې وو د مکه
د شپې ورغلې دی او د ابراهه په کعبه کې غول کړی دي چې غولي کړی دي سار دربانچی چراغ هغه وخت چې دغه ابراهه ته پته ولګېده چې زما په کعبه کې چا غول کړی سیډي والے راوخته چې فورن سړی غواړم په 24 غنټو کې سړی را پیدا چې د کړی 24 غنټو کې دلته ثابت سړی او خوړې شي او مړ شي انکوائری دا انٹاروگیٹ دے انٹاروگیشن دے بیا مجسٹریٹ دے بیا شیشن دے بیا ہن دے دا خدای پا عظیم قهر اخته پا یو لزمکا دی چی پا کلی کی چا سر جگڑا شی دا دیوانی کیسونا وګوره پا 12 کالا کی یو کیس نه ختمی دا کلو خلق خدای پا قهر اخته کنی دا خانانو نوابانو تالی سټو او داغي ټټوانو خدای په قهر اخته 12 کالا یو لزمکه باندې لبړی او د 12 کالا کې یو کیس نه ختمي دته دیوانی کیس وای انګريزانو چې دا قانون جوړ کړو دیوانی نامه په ځکه یې خوا چې مسلمان قوم برانه خیر نه ګوري که خیری دیوانه قوم بم په د خزو پرتګ بم خرڅوي او دا کیس بلاړاوي اوس د استاد زمانه د استاد څنګه دي پھول کھلاریں لحد میں جن سے یہ امید تھی پھول کھلاریں گے لحد میں جن سے یہ امید تھی وہ بھی پتھر رکھ گئے سینے پہ آج مرنے کے بعد زماغه یاران چې زمرشم ماله په قبر کې د ګلونو صادره وغوړی لیکن وہ بھی پتھر رکھ گئے سینے پہ آج مرنے کے بعد چې زمرشم اغیم زما په سینه کانی کې خاورې را باندې راواچ دغه غلاخه خلق دی چې خاورې په ورواچي دا ستاسو غوړ زیړ دوستان چې جنازو لراشي کنه دوی دا چل کړي ما ته خو ګوري ستا د قبر پتا خاورې چولې کیږي د سپېګمو ته رومال نیولې هلکه دا څه چل دی وې دوړې راځي نیخ دې قرآن کا ته خو زما یار نو زما د قبر د دوړو نه مستپریس کې دا څه دي کړی دا غوړ چې راشي ستاسو جنازو له خوشاليږي خو په ډېر یا سپېره مرشي او ارباب ولا راشي الله قربان ارباب سیبم راغله کور دې د پلارم وران دي چې ارباب ته جنازې لراشي تاسو پوه شئ بیا د خاورونم سپېګمې پټي نو عزیزانو عرض مې داو چې دوستی کم زیاده تعلق کم زیاده هیڅ نشته ټول زبانی جمع خرج دی مولانا روم نن 9.5 کال مخکې ویلي 9.5 کال یاران زمانہ مثل گل اناران یاران زمانہ مثل گل انارن در باغ آشنائی بوئے وفا ندارد وای د دې زمانه یاران دسی دي لکه د انارو باغ لچ په موسم کې ورنوزي تک سره سره ګلونه نیولي رنگ ډیر خسته خو چې پټول باغ کې وګرځي بوې به در نشي کبوې کوي تاسو هغه یې ډیر غوړ زیړ بوې صاحب اختر دې مبارک شو ځان باندې سپریم ری کړیو شکر دې د اختر کې خو زلک بچ شوی و ما کیږي لار لنډوي لار یو خو چې په لار رواني دا لاسونه ور جوړې تکړه خجوړې داسې بده منجي را منجي یو لمه غرض وی چې لار لنډوا خونه دی ورانه شو وخت کم دی کټه ګوته دی نیولې دا منجرا منجم د خضر علی السلام مسر لار لنډوا لار فضل وقت مزایا کوا فضل مجلس مکوا اللہ اللہ کوا ایک بار اللہ کہنا دونوں جہان کی نعمتوں سے بہتر یو زلدی چې الله وې د دوړو جانو د نعمتونو نه بهتر زړه عادت کوي جب عادت کوي
अल्लाह 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 बलम ला सोचता प दुनिया और आखिरत के पकार रातलो वाला बल सोचता दे वजना तब पौरज द क्यामत के बहरान वलाड़े पहा गौरस के बप दे जब